دا څو ورځې دا انتهایی په غم کې د هر انسان تیریږي. که سړی موبایل څنګه کولاوي یا اخبار ګوري نو تش د غم خبرې. پلانې ځای کې تندر ولې نو دومره کسان پکې شهیدان شو. پلانې ځای کې تندر لیدلې بدامني ده، حالات خراب دي، دومره کسان شهیدان شو. دا تندرونه ولې ولېږي؟ وجه څه ده؟ په کله به باجوړ کې تندر ولېږي دومره نقصانات یې وکړه. کله بونیر ته وګوره، منګور ته وګوره، نن تقریبا په صوابۍ کې هم تندر لیدلې، د هغې نقصانات ته وګوره. دا تندرونه ولې ولېږي؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت ته نږدې به تندرونه ډېر ولېږي. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده، و جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې قیامت ته نږدې به تندرونه ډېر ولېږي. دا تندرونه به ولېږي، مالی او جانی نقصان به کې د خلکو کېږي. دا د قیامت علامت ده چې دا قیامت ته نږدې به تندرونه ډېر ولېږي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام او فرمایل وایي سبا نه به چې به خلک خبر شي چې پلانې ځای کې تندر لوېدلی، نو وایي به چې څو کسان یې پکې ویوړه، څنګه راولید، څنګه پکې خلک څونه شهیدان شو. دا به د خلکو موضوع وګرځي. خلک به په دې خبره باندې یو بل څه خبرې شیر کوي چې څومره کسان یې هلاک کړه، څومره پکې شهیدان شو، څومره یې ویوړه، په کوم ځای کې وولید. دا خبرې به نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي قیامت ته نږدې عامې شي. دی وجه نه دا د قیامت علامت دی چې تاسې وګورئ تندرونه ولېږي که نه ولېږي. باجوړ کې تندر ولید په دوه زوګونو کې، د هغې نه وروسته په بونیر کې ولید، د هغې نه وروسته صوابۍ کې شو، بیا منګورې کې نقصانات وکړه، کشمیر کې ولیدلې. دا د قیامت علامت دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي قیامت ته نږدې به تندرونه ولېږي.